بسم الله الرحمن الرحیم. محترم طلباء کرام ورونو، د خاصیات الابواب په سلسله کې دا زمونږه لومبی درس دی. په علم الصرف کې د مهارت حاصلولو دپاره څنګه چې د قوانینو صرف یادول ضروری دي، د صرفو کم گردانونه دي هغه گردانونه یادول ضروری دي. نو هم دغسې په علم الصرف کې د اعلی درجې مهارت حاصلولو دپاره کم خاصیات الابواب دي، نو په دې باندې ځان پویه کول او تدې یادول دا هم د صرفو د طالب علم دپاره انتهایی ضروری دي. ان شاء الله تعالی په دې سلسله کې به مونږه د بابونو کم خاصیات دي نو هغه ذکر کو، او په دې کې به مونږه هغه خاصیات ذکر کو کوم چې عام د صرفو په کتابونو کې هغه ذکر شوي دي، او مونږ به دا کوشش کو چې دغه خاصیات دا مونږه انتهایی آسان نه په آسان انداز باندې هغه ستاسو مخې ته پیش کو. الله جل شانه دی زمونږه دا سلسله دا په خپل فضل او په خپل کرم باندې تکمیل ته ورسي، او دا دروس دی الله جل شانه زمونږ او ستاسو د نجات ذریعه وګرځي، او الله جل شانه دی دروسو ته قبولیت ورنصیب کی. او دا د دې دروسو چونکه مقصد هغه په قرآن او په حدیث کې مهارت دی، د هغې دپاره د یو بنیاد حیثیت لري، نو الله جل شانه دی دغه مقصد کې مونږ او تاسو په اعلی درجه سره کامیاب کی. په دې لومبي درس کې به مونږه د خاصیت لغوي معنی، تدې اصطلاحي معنی، او تدې نه وروستو مونږه د ثلاثي مجرد چې کوم ابتداء د ثلاثي مجرد کوم شپږ بابونه دي، نو دغه شپږ بابونو کې چې کوم ابتدایي درې بابونه دي، نو دغه درې ابوابو ته ام الابواب او اصول الابواب وی. نو دیتا د ام الابواب او اصول الابواب ولی وی، تدې وجه تسمیه ان شاء الله تعالی هغه به ذکر کو. نو د خاصیت لغوي معنی ده د یو سیز د بل سیز سره په داسې طریقه باندې خاص کېدل چې د هغې د وجې نه دغه سیز د بل سیز نه جدا شي، نو دا د خاصیت لغوي معنی ده. د یو سیز د بل سیز سره په داسې طریقې سره خاص کېدل چې په هغې سره دغه سیز د بل سیز نه ممتاز او جدا شي، نو دا د خاصیت لغوي معنی ده. د علماء صرف په اصطلاح کې د خاصیت معنی دا ده چې خاصیت هغه معنی ته وایي چې هغه د باب د لغوي معنی نه زاید وي. د علماء صرف په اصطلاح کې خاصیت د هغې معنیو ته وایي چې کوم د باب د لغوي معنی نه زاید وي. تدې مونږه د یو دو مثالونو په ذریعه سره وضاحت کو. مثلا دا یو مونږ سره مثال دی، تضارب زید و عمر. زید او عمر دی یو بل اوهل، نو دلته د تضارب کوم ماده ده، کوم حروف اصلیه دي، نو هغه زوربه لفظ دی، او د ضرب معنی دا وهل. لیکن مونږ ته دې جملې معنی داسې کو تضارب زید و عمر، چې زید او عمر یو بل ووهل. نو دا یو بل معنی چې مونږ کو، نو دا د باب تفاعل یو خاصیت دی، هغې ته مشارکت وی، یعنی په یو فعل کې د دو کسانو یا د دو فریقینو شریک کېدل، دا د باب مفاعلې خاصیت دی. نو دغه د دو کسانو
په یو کار کې شریک کېدل دا ته د باب کومه لغوي معنی ده او هغه وهلو په هغې باندې یو زاید معنی ده. نو دغه زاید معنی دې ته به مونږ د دې باب خاصیت وایو. دویم مثال مونږ سره دی یخاصمنی زید فاخصمه. زه او زید په خپل منځ کې جګړه کوو. زه او زید په خپل منځ کې جګړه کوو فاخصمه. نو زه په دغې خصومت کې او زه په دغې مقابله کې په دې زید باندې غالب کېږم. نو دلته مونږه فاخصمه په معنی کې د غالب کېدو لفظ راوړ، حالانکه د غالب کېدل دا د خصومت معنی نه ده، بلکې دا د خصومت کومه معنی ده د هغې نه یو زاید معنی ده. نو دا د باب نصوره ینصرو خاصیت دی. نو د خاصیت اصطلاحي معنی دا ده چې خاصیت به مونږه هغه معنی ته وایو چې هغه د باب د لغوي معنی نه زایده وي. دویمه اهمه خبره او بنیادی خبره به مونږ په دې درس کې دا کوو چې د ثلاثي مجرد د دې شپږ بابونه دي: نصوره ینصرو، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، حسب یحسب او کرم یکرم. په دې کې چې د ابتدایي درې ابواب کوم مونږ ذکر کړل، نصوره ینصرو، ضرب یضرب او سمع یسمع، نو دې درې بابونو ته ام الابواب او اصول الابواب وایي. نو دې ته ام الابواب او اصول الابواب ولې وایي؟ ته دې مونږه دو وجې ذکر کوو. یو وجه دا ده چې دا قانون دی او دا اصل دی چې د معانی اختلاف دا دلالت کوي د الفاظو په اختلاف باندې. یعنی که د یو څیز معنی هغه مختلف وي نو پکار دا ده چې د هغې الفاظ هم مختلف وي. نو اوس د ماضی او د مضارع کومه معنی ده هغه مختلفه ده. نو دا درې کم ابواب دي: نصوره، ضربا او سمعا. نو تدې چې کومه ماضی ده او کومه مضارع ده، نو تدې کومه عین کلمه ده، نو په هغې کې اختلاف دی. مثلا نصوره ینصرو کې په نصوره کې عین کلمه مفتوح ده او په ینصرو کې عین کلمه دا مضموم ده. په ضربا یضربو کې عین کلمه مفتوح ده او کومه مضارع ده، نو په هغې کې عین کلمه دا مکسور ده. په سمع یسمعو کې په ماضي کې عین کلمه مکسور ده او په مضارع کې عین کلمه دا مفتوح ده. نو څنګه چې د ماضي او د مضارع معنی مختلف ده، نو دغسې په دې درې بابونو کې د ماضي او د مضارع کوم عین کلمه ده هغه هم مختلف ده. نو دی وجې نه دې درې ابوابو ته ام الابواب یا اصول الابواب وایي. دویمه وجه دا ده چې دا درې ابواب دا کثیر الاستعمال دي، دا ډیر زیات استعمالیږي. نو ته دغې زیات استعمال د وجې نه دې ته ام الابواب او اصول الابواب ویلی کېږي. او ته دې نه علاوه دا نور چې کوم درې ابواب دي، نو ته دې په ماضي کې او په مضارع دواړو کې عین کلمې کوم حرکت دی نو هغه یو شانتی دی. مثلا به فتحه یفتحو کې په ماضي او مضارع دواړو کې عین کلمه دا مفتوح ده. په حسبه یحسبو په ماضي او مضارع دواړو کې عین کلمه دا مکسور ده. او په کرمه یکرمو په ماضي او مضارع دواړو کې عین کلمه دا مضموم ده. نو دی وجې نه دې درې ابوابو ته اصول الابواب او ام الابواب نه وایي، بلکې دې ته فروع الابواب وایي. او بل دا درې ابواب دا ډیر زیات کم استعمالیږي. نو زمونږ د ننني د درس حاصل دا شو چې مونږه د خاصیت لغوي معنی ذکر کړه، د خاصیت اصطلاحي معنی هم ذکر کړه، او بیا چې د ثلاثي مجرد کم شپږ ابواب دي، نو په دې کې چې کوم ابتدایي درې ابواب دي، هغه ابواب چې په هغې په ماضي او مضارعو کې د مضارع کم عین کلمه ده په هغې کې اختلاف وي، نو دغې درې ابوابو ته به مونږه
ام الابواب او اصول الابواب بوتوایو او بیا مونږه تدغه وجه تسمیه ذکر کړه ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږه د بابونو کم خاصیت دي نو هغه به باقاعده شروع کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.